د بېنظیرو د روپو د نوي قسط په باره کې اهم معلومات در سره شیر کوم. کم چې نوي کسان دي او د دې دپاره رجسټریشن کړی نو د هغو لپاره هم دا معلومات لازم دي، او کم کسان چې بلاک شوي دي لکه د دې پروګرام نه بلاک شوي دي نو هغو ته په دې قسط کې روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي نو هغو معلومات چې دي دا در سره هم شیر کوم، ځکه د هغو لپاره دا لازم دي، ځکه هغه به چې موږ بلاک شو موږ ته به روپۍ چې دی دا به نه میلاویږي. او په دې کې ځینې نوي کسان دي نو نوي کسان دي هغو ته هم اکثر مشکل راځي، نیم قسط چې دی دا بل کس اکثر والي. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو لرئ دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي، دا لایک شیر کړئ نو دا دې ویډیو له لازم ورکوئ. نو نوی قسط چې دی هغه یې دی په یو څو ورځو کې شروع کېږي. دا ویډیو چې تاسو ګورئ کېدای شي چې نوی قسط شروع شوی، خو په دې کې به دې ځل له نوي کسان چې دي هغه به ډېر زیات شاملېږي او زاړه کسان چې دي هغه به دې وځي. زاړه د دې نه وکاږي او نوي کسان چې دي هغه ورته رادننه کوي چې د کومو کسانو مالي حیثیت برابرېږي هغه دې پروګرام نه وځي او نوي کسان چې دي هغه رادننه کېږي. نو نوي کسانو اکثر رجسټریشن رجسټریشن یې کړی نو بار بار دا معلومات کې اکثر دفتر ته ځي یا کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي هلته لاړ شي، هغه وایي زموږ روپۍ راغلي دي که نه دي راغلي، موږ خو رجسټریشن کړی دی دومره ورځې شوي دي دومره ورځې شوي. بیا به دې کې ځینې کسانو ته دې دا خبره وکړي نو هغو ته وایي موږ به ستاسو روپۍ چې دي دا به راوکاږو، ستاسو روپۍ چې دي دا به موږ شروع کړو، خو د هغې لپاره به موږ له روپۍ راکوئ. لکه یا ورته وایي 15,000 روپۍ به راکوئ، یا ورته وایي 6,000 روپۍ به راکوئ، یا دغه شانته وایي چې نیمې روپۍ چې دي دا به موږ له راکوئ. نو هلو چې دی موږ به تاسو له روپۍ چې دي دا به کولاوو. نو په دغه ځای کې دغه ګڼ کپان چې دي دا اکثر ناست او د ډېرو کسانو سره دا کارونه کړي دي چې د هغو نه روپۍ چې دي دا اخیستي. وایي که تاسو دا روپۍ رانه کړئ نو موږ به ستاسو کارډ چې دی دا به بلاک کړو، تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی روپۍ به نه میلاویږي. نو کم کس چې روپۍ ورکوي نو دی به د دفتر کې نه وي، په دې باندې لاول ځان پوه کوئ دا د بینک نمایندهی لکه د بینک لکه څنګه چې دا دکاندارانې ایزي پیسې دا دغه ورسره ډیوایز ورسره دغه شان د ځینو سره د بینک هغه ډیوایز دي نو هغه دغه کار چې دی دغه کوي هغه د ټایم مزدوري چې دا پیدا کوي هغه به د دفتر کې چې دی سره کار نه خالي تاسو له روپۍ چې دی دا درکوي. خو کله چې هغه ستاسو ریکارډ هلته کې وګوري نو هغه ته پته ولګي چې دا کس چې دی دا اهل شوی دی او دا نوی کس دی نو تاسو ته وایي ستاسو روپۍ چې دي دا به موږ کولاو کړو خو موږ له به پکې دومره روپۍ راکوئ. نو هغه ته هلته کې شو شوي چې د اهل دی وسو نو د ده نه دغه روپۍ واخلو. نو روپۍ چې دي دا چاله مه ورکوئ چې کله تاسو اهل یې نو ستاسو په اکاونټ کې چې دی روپۍ به جمع شوي نو تاسو خپلې روپۍ رااخیسته شئ او کوم چې نوي کسان دي هغو ته به 14,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. او په 8171 باندې هم تاسو خپلې روپۍ چې دی دا چک کولی شئ چې تاسو اهل یې نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا به میلاویږي. په دې کې ځینې کسان دي چې هغه زاړه کسان دي او هغه بلاک شوي دي، په دې وخت کې دې قسط کې چې دی هم به ډېر کسان چې دي دا بلاک کېږي. نو کم کسان چې بلاک شوي او هغو ته تېر شوی قسط نه میلاو شي دغه شانتې دا قسط چې دی دا به هم هغو ته نه میلاویږي نو هغوی چې موږ ته به روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو تاسو ته به روپۍ میلاویږي ستاسو د ماشومانو وظیفه چې دا به تاسو ته میلاویږي چې څومره ماشومان تاسو به دې کې رجسټر کړي نو ستاسو د هغه ماشومانو وظیفه چې هغه به تاسو ته میلاویږي. تاسو به ځئ چې کله د زړو کسانو روپۍ شروع شوې نو تاسو به د خپلو ماشومانو وظیفه چې دا به راغلی او کوم چې نوي کسان دي نو هغو ته به 14,500 روپۍ چې دی خالي به میلاویږي. د هغې سره به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دا به نه میلاویږي. نو کومو ته چې میلاو شو نو هغه دې وکړي هغه د خپل ماشومان په دې پروګرام کې رجسټر کړي چې په راتلونکي وخت کې تاسو ته هم ستاسو د ماشومانو وظیفه میلاو شي او کوم چې زاړه کسان دي هغو ته به د ماشومانو وظیفه چې دا به میلاویږي دې ځل.